درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. ترکیه او قطر په ګډه د افغانستان یوه مهمه پازه یا مسؤلیت پر غاړه اخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي که خبره مو جوړه او هوکړه وشي، هیواد به یې له قطر او افغانستان سره په ګډه د کابل هوایي ډګر یا الودغالي چارې پر غاړه واخلي. د اناتولي خبري رسنۍ په راپور کې ویل شوي ښاغلي اردوغان دا څرګندونې انکارې ته د طالب ډلې د بهرنیو چارو د چارسمبالي وزیر سره کړي دي. د ترکیې ولسمشر خبریالانو ته ویلي هغسې چې تاسو ته جوته ده، موږ د کابل هوایي ډګر یا الودغالي پازه پر غاړه اخلو، خو کیدای شي په راتلونکي مهال کې هم ترکیه، قطر او افغانستان په ګډه دغه چارې پر مخ یوسي. اردوغان وایي طالب ډلې د بشري مرستو او د نوې تګلارې د کار په برخه کې غوښتنې درلودې. د ده په خبره موږ به په دې برخه کې د افغانستان د وګړو د وړاندیزونو او غوښتنو ته بشپړ درناوی او ملاتړ وکړو. له بل پلوه د بشري رختو یا حقونو ټولنچاري وایي ترکیې امنیتي چارواکي هغه افغان کډوال بیرته په زور ایران ته شړي چې د دې هیواد له لارې په نادویزه یا ناقانوني توګه د ترکیې له پولو تیریږي او ځینې دومره وهلي ټکولي چې ان هډوکې پرې مات کړي دي. نیشنل انټرست نشریې په یو خبر کې لیکلي چې د امریکا اوسنی اکار یا وضعیت او د امریکایي چارواکو څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د یوې بلې جګړې ښکارندویي کوي. نشریې ډیره کړي چې امریکا غواړي په غیر حضوري بڼه په افغانستان کې جګړو ته پایښت یا دوام ورکړي او د ډرون الوتکو پر وسله او وسیله خپلې موخې په نښه کړي. نیشنل انټرست د امریکا دغه ډول ګامونه غندي او وایي چې دا به د امریکا او د هغوی د ملګرو لپاره نه جبرانېدونکي زیانونه واړوي. له مسکو وروسته ایران هم غواړي د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکي اونۍ د څلورنۍ پر ورځ به د سیمې هیوادونو په ګډون د افغانستان په اړه یوه ورځنۍ غونډه جوړه کړي. یا د غونډه داسې مهال جوړیږي چې په هیواد کې د داعش ډلې وروستیو خوځښتونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. طالب ډله د ځانمرګو بریدګرو کورنیو ته پیسې او ځمکې ورکوي. د طالب ډلې د کورنیو چارو وزارت چارسمبالی انس اکانی د هغو ځانمرګو د کورنیو له مشرانو او غړو سره لیدلي چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه کړي دي. د حقانی ویان په خپل ټویټر کې د دغې لیدنې انځورونه خپاره کړي او لیکلي دي چې دا غونډه د کابل د انټرکانټیننټل په میلمستون خوړنځي یا هوټل کې وه. دغه ویان وایي چې حقانی پیدایان اتلان وبلل او د غونډې په پای کې د وژل شوو کورنیو ته 10 زره افغانۍ او جامې وویشل شوې او د هر ځانمرګي کورنۍ ته د یوې ټوټې ځمکې ورکولو ژمنه وکړه. سراج الدین حقانی د امریکا د متحدو ایالاتو د واکمنۍ لپاره یو ګواښمن کس دی او په تور نوملړ کې ګډ دی. سراج الدین د حقانی ډلې مشر دی. دوی نه دی ویلي چې په تیرو 2 لسیزو کې په ټول افغانستان کې طالب ډلې څومره ځاندربي بریدونه کړي دي. د طالب ډلې د ځاندربو یا ځانمرګو د کورنیو د ستاینې لپاره په کوم خوړنځي یا هوټل کې چې غونډه جوړه شوې وه، په همدې میلمستون او خوړنځي یا هوټل باندې هم طالب ډلې ځاندربو او وسلوالو بریدونه کړي، په سلګونه کسان وژلي او ژوبل کړي دي. تر ټولو ډیر ځانمرګي یا ځاندربي بریدونه د کابل په ښار کې شوي چې ښایي زرګونه کسان پکې شهیدان او ژوبل شوي وي. طالب ډلې په بهرنیو استازولیو او څانګو باندې هم ځاندربي بریدونه کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغانانو لیکلي چې د طالب ډلې له لوري د ځاندربو یا ځانمرګو د کورنیو په ستایلو سره به د هغو وګړو په زړونو کې څه ورتیریږي چې د طالب ډلې د ځاندربو په بریدونو کې د کورنۍ غړي او خپلوان شهیدان شوي دي. خلیلزاد په خپله وروستۍ وینا کې طالبانو ته خطرناکه استوزه وړاندې کړه. د امریکا واکمنۍ د افغانستان لپاره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد استعفا ومنله. امریکا د خلیلزاد دنده یو بل امریکایي ته ورکړه او د هغه د نوې دندې او پازې په اړه یې څه ونه ویل. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې او په امریکا کې مانع یا اعتراضونه ډیر شوي وو او سخت نیوکې روانې وې. خلیلزاد په دې پړ ګڼل کېده چې د دندې پایله د افغانستان د واکمنۍ ړنګېدل او پر کابل د طالب ډلې واکمنېدل وه. که څه هم افغانان له دې وړاندې پوهېدل چې خلیلزاد به افغانانو ته نیک خبر ورنه کړي او پایله به یې یوه غمیزه وي، خو په هغه وخت کې د امریکا واکمنۍ دا ډول غږونه وانه اورېدل او خلیلزاد خپل سر ته پرېښود. خلیلزاد له دې وړاندې د بون په غونډه کې هم شریر رول درلود.
هغه مهال د بون غونډې ته د افغانستان د کشالي 2 آرا لوري طالب ډله او حزب اسلامي ونه بلل شول. د دې ترڅنګ امریکا داسې کسان واک ته ورسول چې ټول مفسد، زورواکان او ظالمان و. د دې هر څه سره امریکا د دې مهم جوړجاړي یا پریکړې برخلیک یو ځل بیا خلیلزاد ته په لاس کې ورکړ او خلیلزاد دا ځل بیخي د افغانستان د واکمنۍ او ولسواکۍ بنسټ له منځه یووړ. خلیلزاد په خپله استعفا کې ویلي دي چې د افغانستان د واکمنۍ لنګېدل او د طالب ډلې واکمنېدل د جګړې د پای په معنا نه دي. شنونکو د خلیلزاد له دې وینا خطرناکه معنا اخیستې ده. وایي چې امریکا په افغانستان کې د ناکراریو په لټه کې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.